العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نند الله رب العزت ففضل و کرم سرا د آیت الکرسی نهم درس تے د آیت ابتدا کی دعوه ذکر شوی وا چې الله لا اله الا هو. بیا پدې دعوه باندې دلائل ذکر کول چې د عبادت لایق کارساز او مشکل کشا او حاجت روا دا په کائنات کې صرف یو الله دی، ځکه هغه همیشه ژوندی دی، هغه د نظام چلولو والا دی، هغه باندې سپرکالی جوټا او خوب نه راځي. له ما فی السماوات و ما فی الارض مختار کل دی، داغه په مخامخ څوک شپارس نشي کولی الا باذنه مگر کوم خلق ته چې الله اجازه وکي. ځکه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، د اذن د الله نه بغیر څوک شفاعت نشي کولی. د الله اذن په شفاعت کې شرط دی، ځکه چې الله رب العزت عالم دی په هغه چا چې هغه حق د شفاعت لري. دا بل دلیل په دعوه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم چې الله رب العزت پویږي په هغه څه بین ایدیهم چې مخکې د دې خلکو دي، چې د هغې نه مراد یا امور دنیویه دي د دنیا کارونه، وما خلفهم هغه چې رستو د دې خلکو دي یعنی امور اخرویه د آخرت کارونه. یا ما بین ایدیهم نه مراد اسمانونه او وما خلفهم نه مراد زمکه. بعضی وی ما بین ایدیهم نه مراد تیر شوی حالات وما خلفهم نه مراد راتلون کی حالات. یعنی د الله رب العزت علم دا هر یو سیز ته رسیدلی دی. د الله رب العزت د علم غنته علم د بل چا نشتا، گویا چې کامل علم دا صفت د الله دی. کامل علم دا د الله پاک صفت خاصه دی، او د الله خاص صفت د الله نه غیر ته ورکول دا شرک دی. علم غیب دا خاصه خداوندی دا، او د الله رب العزت خاص صفت د الله رب العزت نه غیر ته ورکول دا شرک دی. تیر شوی درس کې قرآنی واقعات ذکر شوی چې انبیاء علیهم السلام په غیب نه پوهېده، هغه د قرآن کریم نه هغه واقعات ثابتو. نن مونږ بعضې واقعات ذکر کوو چې هغه احادیث مبارکو کې راغلي دي. د هغې نه دا معلومیږي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لوی شخصیت دی، په تمام کائنات کې الله رب العزت ته ډیر زیات ګران دی. باوجود د هغې نه د غیب و علم دا پیغمبر سرم نوخا. بخاری شریف کی حدیث راضی ابو هریره رضی اللہ عنہ راوی دی
چې کله خیبر پته شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د بیزی غوخه هدیه کې پیش کړې شو او پای کې زهر دا یو روایت دی دارنګ بخاری شریف کې بل ځای کې روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مرض الوفات کې فرمایلیو روایت نمبر دی 4165 نبی علیہ السلام مرض الوفات کې فرمایل چې کم زهر چې غزوه خیبر په موقع باندې د بیزی په غوخه کې چولی شوی نو زه اوسم داغي هغه درد محسوسوم او بعض علما لیکلي چې په دغه موقع د زهريله غوخه د دې یو ټوکړه نبی علیہ السلام خولې تکړه و جبريل راغی دا راځر ک پیغمبر راتو کته را کړې نه و دونه خطرناک زهر پای کی نو ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته وی نو بیا خو به د زخر والا سیز نه خولې تکاو بلکې د دې دا هدیه به نه قبل ولا دین معلومه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیبدان نه دی بل روایت کې راځي او دا روایت هم بخاری مسلم دواړو ذکر کړی دی زینب رضی الله عنها یو زنانه ده دا د عبد الله ابن مسعود حذلی رضی الله تعالی عنہ بیبی ده زینب رضی الله تعالی عنها دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنہ حذلی بیبی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو فرات ترغیب چلاو زنانه ته تقریر کو تقریر کیو فرمایل تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن تاسو مدخپلو کالونا صدقیو باسه غوره دا زینب وی زکور تر عالم خاون ته میوي چې ګور دا سکار ته یو غریب سړی نبی علیہ السلام له صدقې حکم وکړو نو تل چې تاسو ته نو کنه عزت تعالی صدقه در کوم ته غریب سړی نو دا بخی کنه او که پتا نه کیږي چې بل چاته ور کوم عبد الله ابن مسعود وی ما بیبی ته یته پخپل لاړه شخه ترې پخپل تاسو کده تاسو نشم کولی hebat را باندې راځي د پیغمبر په مخ کې دا زنانه رااله بلال رضی الله عنه وروته بلال رضی الله عنه ته مونږ وی چې بلال ته لاړشه نبی رسول سلام نه تاسو کا او دا زینب و چې زلړم دغلته یو بل زنانه مراغلی و دا غي یو زما مسله یو و مونږ بلال صاحب ته چې بلال ته ورشه پیغمبر علی السلام ته و ان امراتین چې دو زنانه راغلی دي په دروازه ولاړې دي او د مسلې تپوس کوي چې آیا دی خپل خاون ته صدقه ورکولی شي کنه په بلال یو بل خبره یاد ساته زمون بارک ول ذکر مکه چې مونږ سوکیو ور دین دا عقیده چې پیغمبر زمون د حال نه خبر زکوتی ولا تخبرهم من نحنو بلال لاړو نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسوله څوک زنانه راغلی دي د مسلې تپوس کوي بلال رضی الله عنه ته وی دا الله رسوله زنانه دي د مسلې تپوس کوي پیغمبر وته من هما دا څوک دي که پیغمبر ته پته وي ژوندې پیغمبر دی د دروازې د اخوانا پیغمبر تپوس کوي من هما دا زنانه څوک دي که چته پیغمبر ته د غیب او علم وینو خو بیا به ډایرکټ پته لګیدلی وکنه نو بلال رضی الله عنه چې تاسو ته نو شو د نبی رسول الله تاسو ک وتوی د الله رسوله یو خزه د انصار ده یو زینب ده په زینب په نوم خو دغه وخت کې ډېر زنانه وي پیغمبر بیام نه پیږي کومه زینب نو نبی علیہ السلام ورته وی ایو زینب کومه زینب ده نو هغه ته وی د الله رسوله امرات عبد الله د عبد الله ابن مسعود بیبی ده بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسله بیان کا دې حدیث کې نور ګڼ مسائل دي زموږ پکې مقصد دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو داتا پوسو کو من هما دا دواړه زنانه سوق دي یا چې یو زینب ده یو انصاریه زنانه ده
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ای الزیانب دا کومه زینب ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه غیب دان نو. دا دو روایت شو. دریم روایت دا ابو داود شریف او نسائی شریف ذکر کړی دی. عائشہ رضی الله عنها ذکر کوي چې یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو زنانه رااله د پردې د اخوانه خپل لاس سره اشاره وکړه پای کې یو پارچه وا چې یو کس نبی علیہ السلام ته را لېږلی وه د پردې د اخوانه هغې خپل لاس راویستو. دا پارچې پیغمبر ته ورکول غوښته یو کاغذ و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لاس راخ کلو پرچې ته وانغسته. په حدیث کې ګڼ مسائل دي. نبی علیہ السلام دا غزنانه نه پارچه وانغسته لاس خپل راخ کلو. پیغمبر وی ما ادری اید رجل ام ید امرأه. نبی اسلام مال پته نشته دا لاس د سړی دی او کدا لاس د خزې دی. کله خبر راځي کنه پیغمبر مال پته نشته چې دا لاس د چا دی دا لاس د سړی دی کدا لاس د خزې دی. پیغمبر علیہ السلام پر دې زنانه سره لاس نه ټچ کو. عائشہ رضی الله عنها روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام چرته پر دې زنانه سره لاس نه ټچ کړي. ښه الله اکبر کبیره. پیغمبر علیہ السلام ته ویلی شو دا خو ید امرا لاس د زنانه دی. نبی اسلام ته کته زنانه وینو لا غیرت اسبارک بالحنا بیا به دا نکونه په نکری باندې سرکړو پته به لګی دا کنه. ښه زنانه ک نکونه دا په نکری باندې سرکی نو بلکې ته پکار دي دا چې نارینه سره پکې فرق راځي. زنانه خپل لاس او نکونه سره کوي نارینه ول سره کولو ته ضرورت نشتا. نو که نبی علیہ السلام غیب دان وی بیا به ته پته لګېدلې وه چې دا لاس خو د زنانه دی. نبی علیہ السلام ما ادری مال پته نشتا اید رجل ام ید امرا چې دا لاس د سړی دی او که لاس د ښځې دی. خبره خیال ته راځي که نه راځي؟ صحیح روایت دی. ابو داود او نسائی ذکر کړی دی. بل روایت کې راځي بخاری شریف ذکر کړی او سو ځای ذکر کړی. ابن عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام کا رشپه وا تاسو به دور کړ د شپې سویم وا. دا ابن عباس چې دی کنه د نبی علیہ السلام یو بیبی د میمونه دا ابن عباس دای خورای دی. گویا چې د ابن عباس ترور په نبی علیہ السلام واده وا میمونه او د میمونه یو خور چې د ابن عباس په پلار یعنی په عباس صاحب واده ده لبابا بنت حارث میمونه بنت حارث او د دې یو خور په خالد بن ولید واده ده. نو حضرت خالد بن ولید نبی علیہ السلام او عباس دا سانډوګانم دي. ښه دا ابن عباس پلار را لګلیو چې تلل شه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې معمولات نوٹ کا. وګد روایت دی 15 شپاړه ځای بخاری کې دا روایت راغلی. خو به هر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې را پاسېدلی دی بیت الخلا ته تللی دی. نو ابن عباس وی ما ولا زر د ابو لوخي لوټه مې ولا د ابو ډکه کې خوله چې نبی اسلام راوته. نبی علیہ السلام وی من وضع هذا دا بچای خود لیدي ورته پته وی خو تاسو نه کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من وضع هذا دا وب چای خود لیدي. چې کله ورته میمونه خبر ورکو چې دا خو مې خوري خود لیدي بیا نبی علیہ السلام لاس پورته ک اللهم فقهه فی الدین. عرب دی ابن عباس ته دین په نصیب کې خدوی وته کړی ده. دغه ګڼ مسائل دي. دا دعا ابن عباس په حق کې د نبی علیہ السلام دعا د نبی علیہ السلام بیا غ نوافل هم درا نقل کړي دي چې څونه نوافل یو ک د نبی علیہ السلام د کېدو ترتیب سو. نبی علیہ السلام بیبي ته وی انام الغلیم هغه بچنګیو د شوی کله نه دی د شوی. ابن عباس به ما ځان غلې کړو چې دا ټول معمولات نوافل او دا ټول ترتیب ز نوٹ کما. نو دا بل روایت شو نبی علیہ السلام تپوس کی من ودع هذا د وبو د لوخ چای خودلې دی. که نبی علیہ السلام غیب دان وی دا تپوس به نو کړي ځکه غیب دان صرف او صرف یو د الله ذات دی. ځکه شیخ سعدی بابا وی علم غیب کس نه میدانت بجز پروردگار. علم غیب د الله نه علاوه په دې بل څوک نه پوهیږي. ښه
د غیب په علم یوازې الله پوهیږي. ای که میں گوید که من دانم ازو باور مدار، چې سو کوئی ز په غیب باندې پوهیږم په باندې باور مکوا. ځکه مصطفی هرگز نہ گپتے تا نہ گپتے جبرائیل، نبی علیہ السلام بترائی خبر نکولا تر سوچ با جبریل نو راغلے، او جبرائیل هم نہ گپتے تا نہ گپتے کردگار، جبریل وم ترائی خبر نکولا تر سوچ با اللہ پاک نو ویلی. سو حدیث شو سلور سو پینزم حدیث تغوکی دے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی اقیمت الصلاۃ منذ درید صفون برابر شو وعدلت الصفوف قیاما. پدې کې نبی علیہ السلام روته صفونه برابر شو، نبی السلام راغی نو مصلی ته ودرېد. چې مصلی ته ودرېد بیا نبی علیہ السلام واپس لړو، مونږ ته مکانکم په خپل ځای ودرېږئ. پدې کې بیا نبی علیہ السلام راغی او د سر نه داسې اوبه راسېدې ښه الله اکبر یو که مونږ سره مونځ وکړو. بیا مو ته معلومات وکړو نبی علیہ السلام ماله د غسل ضرورت و زما خیال نه وګوره. نو که د غیب و علم ورته وی که نه نو بیا به ورته د غسل ضرورت و په دغه وخت کې به مستمخ کې کېدو. راغی مصلی ته ودرېدو را یاد چې خو ماله خو د غسل ضرورت دی. بیا نبی السلام فوراً لاړلو، صحابه ولاړ دي او نبی علیہ السلام غسل وفرمایلو او بیا راغی مونځ یې وکړه. دا روایت بخاری شریف ذکر کړی دی. سو روایت شو. بل روایت جابر رضی اللہ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترال مشوره می ته اغستا په بارا د قرض کې زما په پلار باندې قرض وو، نو ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه برای اغسته چې دې سر زسو کما. فدققت الباب، پیغمبر کور دی. جابر وی د کور بارے ما دروازه وټه بوله، دروازې نه اخوا پیغمبر دروازې نه دی خوا دی، زه دی خوا بارے ما دروازه وټه بوله. نبی علیہ السلام وی من ذا سو کې لکا د صحابي وی زیم جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته وینن خو دې قبرونو والا تم پته لګي، ژوندې پیغمبر دی د گیټ د اخوانه والا پته نشته. او نن خو به د کلو نه پناهي او طالب استا د کلی کوړې منترې روباسي. نبی علیہ السلام من ذا سو کې هغه وی زیما، پیغمبر ورته وی زم زیما. زیم سینو ملکنه ښه ادب ورته وښولو. ګویا چې دا زیم لفظ پیغمبر خوښ نه کو. دا شپږم روایت شه. بل روایت کې راځي ابو هریره رضی الله عنه راوی دی، بخاری شریف کې روایت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیره منځو کا سلو رکعاتی زی منځو 2 رکعاته منځو وکړه. یو صحابي دی هغه ته ذوالیدین وی، دا غنوم خرباق یا بل نوم دی ذوالیدین، یعنی لاسونه وګدو داسې دغه په لاسونو کې لږ وګدواله نو هغه ته به ذوالیدین ویل کېده. ذوالیدین صحابي را پاسې دو نبی علیہ السلام ته وی اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول الله، اے دا الله رسول دا موز 2 رکعاته شوی دی او که تاسو نه ير شو. پیغمبر سلام 2 رکعاته موز وکړه. صحابي پاسې ذوالیدین ورته وی اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول الله، دا موز لنش او که تاسو نه ير شو. نبی علیہ السلام نور صحابه دوی اسودق ذوالیدین لکه دا ملګری رښاوي خلق وی آو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا نیت تړلو ښه او وګد مونږ وکړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلور رکعات په 2 رکعات مونږ وکړ. خو د غیب علم ورته نو، که د غیب علم ورته وی نو بیا به داسې نه کوله. بل روایت کې راځي، بعضی روایتو کې راځي ان رجلا اسود، تور سړی، یا امرأة سودا، یا تور ښځه دی بر جمعات صفائی کولا نو مړه شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی تپوس یې وکړه زنانه نشته، پته ورته نه وه د غیب علم ورته نه و، زنانه نشته. نبی علیہ السلام وی هغه څه شوه، یا هغه نارینه څه شو د جمعات صفایه والا، یا زنانه څه شوه یوي چې خو وفات شوی. پیغمبر علیہ السلام تاسو نه خبرولم، خبر را تراوخه خبر متنه دی معلوم، غیبدان نه دی. نبی علیہ السلام د قبر خواته راغی او الته کې
د هغې دپاره دعاګانې وکړلې. بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی عبدالرحمن بن عوف، صحابي سنوم دی عبدالرحمن بن عوف. په ده باندې په دې جامو باندې زیړوالی زیړوالی لکه د نن سبا مثال په دې جامو دا پړک پړوکي بعضې جینوټاري لکان ملکان دي که نه، نو د جینکو مینکو سره خوشحالي دی خادو مادو کې، نو دا پړک پړوک په هغه هم را پرېوځي. دا هغه وخت کې چې به چا واده وکړو نو هغه به یو خاص قسمه خوشبو وه چې کې به زعفران وغیره و رنګ به یې داسې زیړوالي تمایل و. نو د عبدالرحمن بن عوف په جامو پیغمبر داسې هغه عطر و اثرات ولیده. پیغمبر اسلام ته لیکه دا سری دا څنګه چل دی، دا خو چې خلک واده ماده وکړي نو دا خو هغې پورې کوي، پیغمبر له پته نشته نه دی خبر. وایي دا څه دي؟ وایي د الله رسوله یو واده مې کړی که نه، نبی اسلام ته دعا وکړه بارک الله اولم ولو بشار ګیلې میلې ورته ونه کړه ښه ما ته د واده هم نه دي ویلي او غم خادمې را سره پاتې او رک شه او دا او دا بس ټیک شو جي بارک الله بارک لک الله تعالی دی الله دې کې برکت واچوي. اولم خو لکه ګورې ولیمه پکې وکړه پروګرام در باندې ډن دی ښه یو چیلوکي حلال که خو. نو نبی علیہ السلام هغه صحابي ته وایي ما هذا دا څه دي؟ نبی علیہ السلام ته د غیبو علم نه و. بل روایت کې راځي جابر رضی الله عنه وایي نبی علیہ السلام سره زه یو غزوې کې وم چې کله موږ را واپس شو که نه د جنګ نه را واپس شو نو زه په یو سسربتاره اوښ باندې په تیز تیز تلو کوشش مې کوه. زما چې کومه سورلی وه ډېره ټپه ټیپه وه نو ما دا په زوره زوره شړه ده چې زر مې ورسوي. فلاحقني راکب من خلفي، ما پسې شاته یو تن را روانو چې مې وکته نو فاذا انا برسول الله پیغمبرو صلی الله علیه وسلم ما ته یې لکه جابره ما یعجلک دا ولې په منډه منډه روانې سړیه مونږ د ټول ملګري وروستو پرېښودي او ته رانه مخکې روانې. ای دا الله رسول نوې نوې واده کړی نو بس تلوار ده چې زر بیبي ته ځان نږدې ورسوم. ښه بیبي مې خپله را یاده شوې ده انی حدیث عهد بعرس نوې نوې واده مې کړی دی. پیغمبر ورته وایي دا راته ووایه په بکرن تزوجت ام سیبا څه جینۍ مینې دې کړې که کونډه او مشره ښځه دې کړې ده؟ وایي دا الله رسوله ما خو مشره ښځه کړې ده. نبی علیہ السلام ته وایي جینۍ نه و چې جینۍ سره دې واده کړی وي تا به د هغې سره لبې کولې هغې به تا سره لبې کولې. بیا وله ده وجه ویلې ده چې د الله رسوله زما والد صاحب شهید شوی و بیا زما کور کې خویندې وي نو دې خویندو د تربیت دپاره مې دا شی کړی دی. ښه چې جینۍ مې کړی وي نو بیا به خو د هغې همزولتیا به وه. نو دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه نه تپوس کوي که ولې په تلوار روانې؟ بیا وایي ته د وادې پته م ورته نه وه چې واده ده کړی دی او بیا دا پته م ورته نشته چې وادې د مشرې زنانه سره کړی دی او که د کشرې جینۍ سره یې کړی دی. دا هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته نه وه. لہذا علم غیب دا صفت خداوندی دی، نبی علیہ السلام ته د غیبو علم نه و. بل روایت کې راځي ربیع بنت معوذ دا یو زنانه ده دا وی نبی علیہ السلام مونږ کره راغی په هغه ورځ چې زما کله کور کې واده و. نبی اسلام مونږ کره کېناسته او نور جینکې دي یضربن بالدف تنبلې وه وړې ماشومانې او دا واقعه د حجاب د پردې نه د مخکې نه ده او نبی علیہ السلام اسم د امت دپاره په منظره د پلار سره دی. جینکو تنبل والو خو دا جینکې وړې وي ګورې ښه مشران جینکې نه بعضې خلک چې ته وایي دا ګوره وایي دا تنبل وال سنت دي تنبل وال سنت دي نه تنبل وال سنت نه دي هغه جینکو تنبل والو هغه کشران جینکې وي خو هغه تنبل سره هغې څه واله چې د بدر پرس کم پلاران او مشران دی شهیدان شوي وو که نه د خپلو شهیدانو مرثي او د حالات یې بیانولو دا نه چې زلپې داسې او یار داسې او اشنا داسې او دلدار داسې او دا کیسې پکې نه وي. بعضې خلک بیا د دې نه دغه څیزونه ثابتوي. نبی علیہ السلام چې څنګه کېناسته نو یو ماشوم یې پکې شروع که تنبل سره وفینا نبی یعلم ما فی غد په مونږ کې یو داسې پیغمبر دی هغه له د سبا پته ده. نبی علیہ السلام ورته وویل لا تقولي حق داسې مه وایه ښه دا مخکې چې کومې خبرې کولې هغه وایه خو داسې مه وایه چې زمونږ پیغمبر دی هغه له د سبا پته ده ځکه ما له د سبا پته نشته. ښه
نبی علیہ السلام ته د سبا پته نشته، غیب دان صرف او صرف یو د الله ذات دی. بل روایت کې راځي، دا روایت هم امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي، سویم روایت شو 12 نمبر، زبردست ماشاءالله. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي یو پیر نبی علیہ السلام ما سره یو ځای مخامخ شو، وانا جنوب، ما د غسل ضرورت، ما سره لاس میلاو کو، زه سره کېناستم تر دې پیغمبر کېناستو، نو زه غلی غونته ووتم، کور ته رالم، بیا مې غسل وکړو، نو بیا رالم، پیغمبر ناستو، نو پیغمبر ما ته وایي این کنت یا اباهر، یہ اباهر ته خو نه وایي چې ته یار چېرته تللی وې، پیغمبر ته پته نه چې بخاری چېرته تللی دی. ښه این کنت یا اباهر، ما ورته وی کیسه مې ورته وکړه چې ای د الله رسوله، چونکې ما د غسل ضرورت و، نو ما مناسب نه ګڼل چې د پاک پیغمبر مجلس کې دې زه داسې ناست یم. ښه دونه ادب او دونه مینه. نبی صلی سبحان الله یا اباهر، مؤمن دا نه پلیتېږي، مړه مؤمن نه پلیتېږي. ښه دا ځان ته جدا مسایل دي، بیا تفصیل دی پای کې، خو به هر حال نبی علیہ السلام وی این کنت یا اباهر، ابو هريره ته چرته وی، د ابو هريره د حاله نو خبر، نو نن څنګه منجور او ملنګ او پیر او فقیر ستا د حال خبر شي، تعالی کوډې منتري معلومي، تعالی قسمت معلومي، او تعالی شیشه کې غل معلومي، تعالی په نوک کې غل معلومي، ستا کوډې منتري او جادو معلومي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل ملګری پته نه و. بل روایت کې راځي، دا روایت مشکات شریف هم ذکر کړی دی او مسلم شریف هم ذکر کړی دی. زید بن ثابت رضی الله عنه وایي مونږه یو پیره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د بنی نجار په باغ کې په خپل خچر باندې سوارو، نبی علیہ السلام سره په دې کې د نبی علیہ السلام دا خچر دا سورلې چې دا د ټوپونه قریب و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را غرزولې وي، مونږ چې وکړه راوکړه نو سوومنا چې مو وکړه نو واذا اقبر 6 او 5 او 4 سلور یا 5 یا 6 قبرونه دغه ځای کې. نبی علیہ السلام تاسو کو پتاسو کې څوک دا قبرونه والا پیژنې، پیغمبر خپل نه پیژند، نو ځکه تاسو کې ښه غیبدان خو نه دی کنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کې پتاسو کې څوک دا قبرونه پیژنې، یو سړی وی زی پیژنم، پیغمبر ته دا کله وفات شوی، هغه وی چې دا خو د شرک په زمانه کې وفات شوی دی، پیغمبر ته دا پته هم نه و چې دا کله وفات شوی. بیا نبی علیہ السلام ته فرمایل دی امت ته دی خلکو ته په قبرونو کې عذاب ورکول کیږي. ښه موږ د قبر عذاب منو غره. ښه مسلمانان په قرآن او په دین ډیر مینی، مسلمانان قرآن ترا شروع شي، دین ترا شروع شي، چې قرآن او سنت ووي نو دغه ته غصه تیز شي، وګونه را ګرم شي، یا الله موږ سره غوړې خلکو خیانت کړي دي، موږ ته خدا مضمون چانه دی بیان کړي، لږ غصه شي. نو کله کله دا بعض عوام داسې لکه د خپل غصې اظهار کوي را کوي، نو بیا ډیر خپو پویا د منبر او د محراب ذمہ داران خلک زمونږ نه اړي، د قرآن نه اړي خلک، نو څه ترتیب سره یاره ښه خلک دی خو د قبر عذاب نه مني کنه. ښه د قبر عذاب نه مني، د قبر عذاب څوک نه مني دا مسلمان نشي پاتې کېدی. اجه تاسو ته وایي چې خو مونږ ته وایي چې د قبر عذاب منو، وي دا اسی تاسو دوکه کوي کنه. ښه اس طرح بس کې وي دا تاسو دوکه کوي، زبر صحیح ده. نو د ویلا اور په ویلا اور په فیصله کیږي. نو کتونه چې انسان آخرت نه مني، قبر نه مني، دا چې د مولیانو ایمانی کنه چې امی سړی وته دی خو هر وخت وي د قبر د عذاب نه د بچ کېدو دعاګانې غواړي. حالانکه خپل ډالې کې ما یو باب قائم کړی دی، باب دی په بیان د عذاب قبر کې، او داینه د پناه غوښتو او داینه د بچاو دعاګانې مو ذکر کړی دي. وي دا دي خلکو دوکه کولو د پاره لیکلي دي. صحیح ده، ٹھیک ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دې خلکو ته په قبر کې عذاب ورکول کیږي، او که چرته دا یره نه وي چې تاسو به د خپل مړی نه خخوي، نو ما به د الله نه سوال کړو تاسو ته به لږ د قبر عذاب اورولو. ښه او که تاسو لږ د قبر عذاب اورېدلی وي په دې دنیا کې، بیا مو د خپل مړي نه خخول. ښه معلومه دا شو چې د قبر عذاب دا ډیر زیات سخت دی. بیا مونږ ته نبی علیہ السلام را مخامخ شو او مونږ ته ویل تعوذوا بالله من عذاب النار، دا عذاب د اور نه پناه غواړئ. صحابه فوراً وی نعوذ بالله من عذاب النار،
بیا نبی علیہ السلام تعوذوا من عذاب القبر د قبر د عذاب نه پناه غواړي مونږ وی مونږ د قبر د عذاب نه پناه غواړو بیا نبی علیہ السلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن صحابه ویل نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن بیا نبی علیہ السلام تعوذوا بالله من فتنه الدجال صحابه فورا وی نعوذ بالله من فتنه الدجال وګد روایت دی امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی روایت نمبر 7392 نو په دې روایت کې رااله چې دغه قبرونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تاسو کې دا قبرونه څوک پیژني چې دا چا دي پیغمبر ته پته نه و بیا پیغمبر علیه السلام ته دا پته نه و چې دا کله مړه شوي دي ځکه تپوس کولو متا ماتو دا کله مړه شوي دي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د غیب علم نو بل روایت کې راځي سهل بن سعد رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام یو پیرا راغی خپل لور کرا د نبی علیہ السلام د لور سونو مجھے پالی سے واده وا حضرت فاطمہ بنت رسول د نبی علیہ السلام د زړه ټوکړه نبی علیہ السلام فاطمه کر راغی فلم یجد علیا فی البیت علی سے پکور کې نو پیغمبر علیہ السلام تپوس کوي خپل بچی ته وای اے ابن عمک تر بچی دې کوم ځای کې تر زوی اے دا الله رسول زمونږ په میس کې سکلیش ازراله زمونږ خپل میس کې لږ خفقان راغی کور کې خفقان راځي الله اکبر کبیره زمونږ په میس کې څه خبر رااله ا زمانہ خپشونو لړو ا غصه شنو بس لړو دلته نه او مال سو نوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تن توی الک انظر اين هو علی تلاش کو ګور علی اوس علی نشته نه روکته کنه د کور کې خو نشته کور نه روکته پیغمبر وی تاسو یو ګورې چې کم ځای کې یو ملګری ته ویل دانه کې چورګ نو کیو ګور چلی کالی سے بکم دی اوس ښا پیغمبر دی نو کې نه ګوري شیشه کې نه ګوري پزان حلقې نه راوري چورګ حق هو چې کم ځای کې دی عملګری وته وی اے دا الله رسوله هو فی المسجد راقد علی سے په جمعات کې ملاسته نبی رسول سلام راغی ډډه والده صادر تدا سے راغورځیدلې دی یو طرف نه او په دې بدن پورې خوري لګېدلې دي د علی صاحب نبی رسول الله تنه داسې خوري سندلې وته قم ابا تراب قم ابا تراب اے د خور والا پاسا خور والا پاسا اسې د نن زمانه یو سخره بنندا سیو کی چې د لور سره ورلا جنگم راغلی یو خدا خو مونږ و داسې تانو سول کنزل ولته و مور کوله چې لکه تا د ما لور د ما بدو کې در کړه دا داسې او داسې نبی علیہ السلام راغی علی صاحب نه خوري دا سندي وته قم ابا تراب قم ابا تراب د نبی علیہ السلام کم زبردست اخلاق او په دې روایت کې دار اله چې پیغمبر ورته وی علی چارته دی علی تلاش کې انظر اين هو او غیب دان نو ځکه علم غیب دا صفت خداوندی دی د غیب او علم یوازې الله رب العزت ته دی بل روایت کې راځي دا روایت ځان سره یاد کې بلال رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام خواته بتمرن برنین برنی کجوري راوړي دا یو خيسته قسمه کجوري وي نبی علیہ السلام ته من اين هذا یا بلال بلال دا کجوري چا څنګه ته ملوش پیغمبر ته پته نشته تاسو کوي من اين هذا یا بلال بلال دا کجوري دا کم ځای نه دي بلال سے بتوی دا کومو خبرو پټولا بلال سے بتوی اے دا الله رسول کان عندنا تمر ردی ما سره ردی کجوري وي خرابي کجوري وي نو ما دا کجوري په دې خو کجورو سره دا خو دا خ کجوري مته یو پیمانه واغسته او دا خرابي کجوري مته دو پیمانه ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی او عین الربا دا خالی سود دی یار دا سود کار دی دا کجوري یو جنس دی جنس په جنس کې ورکول دا بالکل برابر ورکه ول فضل ربا پدې کې لغون تشیس وی دا سود دی لکه ته سره چا سره غنم بدله نو چستارم دو سری او هم دو سری کته په لغون ته یو چون سیوا کو دغه چون سود دی دا برابر په برابر ورکه ودا سیمکوا که داسې د ارادي پیغمبر علیہ السلام ورله ترتیب مو خو لګورخه
کله موږ دا نیمه خبرو کې دا سود دی او دا سود دی او دا سود دی نه امت ته یو مسله مخې تکا نن کو امت ته مسله را مخې تکی دا غم خلاف کوي علامہ تقی عثمانی سے په اسلامک بینکاری باندې کار شروع کو مولیان ټول اړام شوخه چې تقی عثمانی سے د سود د پار لارې کولاول شروع ک تقی عثمانی سے په دې باندې ډېر یو لوی او پنچ یو لوی ټیم قائم ک بیا د اسلامک بینکاری د پاره ترتیب شروع ک مولیان په دای غاړي شروع ک نه نبی علیہ السلام بلال ته وی اے بلالا که ته خامخا داسې کې نو داسې کار کوا دا خپل کجوري خراب ته خرڅ کا که پارسو دې خرڅ کی نو دغه پیسو بیا صحیح کجوري والا کار سونه دل درکې نو بس د سود د معاملې نه مته محفوظ شي خو په دې کې د نبی علیہ السلام بلال ته وی دا کجوري د کم ځای نه وي پته ورته نو بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا ګڼ روایت دی په دې باب کې جابر رضی الله عنه ما د نبی علیہ السلام نه اوریدو دا مرګ نه یو میاش مخ کې راته ویلو نبی علیہ السلام د خپل مرګ نه یو میاش مخ کې ماته ویلو تسالونی عن الساعه تاسو مانه د قیامت باره کې تپوس کوي وانما علمها عند الله ما سره د قیامت د علم نشتا د دې علم د الله سره دی ما د قیامت د پته نشتا ځکه د قیامت د علم معاملہ دا د غیب ده بل روایت کې راځي عمر بن شعیب داغه نه روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ داسې بیچین نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شو چې تاسو اولې به سورې آرام نه درځي او پریشان خبره باندې پوهیږي نبی سلام پریشانو صحابه دي د الله رسول اولې به چې نه آرام نه درځي نبی علیہ السلام ته انی وجدت تمرتن ساقطتن ما یو کجوره وا هغه غزیدلې وا نه مې خوړه امه خوړه بیا ما تر آیات شو داینه پس ما تر آیات شو الله چې کمی کجوري مونږ ته صدقې راغلې وي مونږ سره څه کجوري د صدقې مې وي نو دا کجورم را غورځېدلې وه نو ما له پته نشته فلا ادري امن ذلك كانت التمره او من تمر اهلي چې دا د صدقې کجوره ده او که زموږ د کور کجوره ده ځکه چې انبیا علیهم السلام د صدقې کجورې نه خوړلې نو ما سره دا غم دی فذلک اسحرنی نو دې څیز زه بېچینه کړی ما چې د صدقې کجوره مې نه خوړلې ځکه دا موږ دپاره ناروا دي چې ته ناروا کجوره مې نه خوړلي ناروا لکونه او حرام لکونه کرونه پرېږدوه نو خو موږ ناروا کرونه او لکونه په بډه کوو ها پر دې حق موږ نن په بډه کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مال دا پته نشته چې کانت التمره چې دا د صدقې د کجورو نه ده او که زموږ د کور د کجورو نه وه نو دې زه بیچینه کړی یم ښه دا پته راته نشته که دا پته ورته وي بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونه بیچینه نه و بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام ته یو وفد راغی وفد عبدالقیس چې پیغمبر ته راغی پیغمبر ته پوښتنه کوي من القوم دا قوم څوک دی دا څوک راغلی یې پیژنې نه بیا ورته ویلی شو دا خو جی وفد عبدالقیس دی ربیعه پیغمبر دوی مرحبا بالقوم تاسو ته مرحبا او تاسو د پار اهلا وسهلا اوږد روایت مشکات هم ذکر کړی دی بخاری شریف هم ذکر کړی دی دا ګڼ روایات دي بل روایت کې راځي انس رضی الله عنه نه روایت دی د حوض کوثر روایت بخاری شریف جدا الفاظ سره ذکر کړی ترمذی شریف جدا الفاظ سره ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حوض کوثر باندې ولاړی دا حوض کوثر یو حوض دی دا غي لوخي چې دی احادیث مبارکو کې راځي انیته کعدد نجوم السما دا غي دا لوخي پشان دا اسمان د ستور مزیدار دی دا غي دا وبچ دی د حوض کوثر احلا من العسل د شاتو نخوږي و ابيض من اللبن د پيونه تکي سپینه چا چې تناوس کړي دیو په دغه سخت اورس کې تګی کیږي نه الله یې زموږ استاد نصیب نبی علیہ السلام به التکی او چغي به حلمو الیا وراشه چې پتا زو په خپل الله سو د حوض کوثر جامونه د روس کوم سونه خوان بکی کنه چې د نبی اسلام امت روان دی واقعا نامدار په خپل مبارک الله سو امتی دا اوس کا الله یې زموږ استاد نصیب پدې کې به یو ډله را روانه دی وبوتا
نو بس د سټ دا ګاندې بو ته والی کیږي واپس کولی بشي واپس فرشته به واپس کی تاسو بنس کې دا وب پیغمبر اسلام دا خو زما امتیان دي را پرې دی وکنه نو نبی رسول سلام ته ویل شي اے محبوب تا ته پته نشتا انک لا تدری تنه خبر ما احدثوا بعدک چې دیستان رستو په دین کې رضا نه ویني سونه کارنامې راستوي ښا نو پیغمبر علیہ السلام ته به ویل شي انک لا تدری تنه خبر تعالی خو د غیب او علم نو دي څه کړی دي دا نه بل روایت کې راځي جابر رضی اللہ عنہ نے روایت دے عائشہ رضی اللہ فرمائی چې نبی علیہ السلام یو شپه ویخه تیره کا مدینه ته راغی نبی علیہ السلام لیت رجلا من اصحابی یحرسن اللیلہ الکه نن یو ملګری نه زما څوکیو کی دا څوکیداری او پیرا دا ناجایز کار نه دی ښه پدې کې د اصله आवाज وورېدې شو نبی علیہ السلام وی من هذا لکه دا आवाज د چا دی نبی علیہ السلام یو صحابي لکه ودرېد او موږ د اصله आवाज وورېد خو سره باصله وخت په لای आवाज کړي نبی علیہ السلام لدا پته نو چې دا سوق ودرېد پیغمبر وی من هذا صحابي وی انا سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص ما جی زرا غلن ستا سوکې د پاره نبی اسلام خخا بیا نبی اسلام ودشه او سعد بن ابي وقاص د الله د رسول سوکې کولا خو نبی علیہ السلام من هذا الکه دا आवाज چاو کو دا سوق دی بل روایت کې راځي اته حدیث دي خو صحیح حدیث دي او صرف د نبی علیہ السلام ذکر د نور انبیاء نه جدید هم یو سړی دی ته مزه گمراه بشي ودا تاسو دوکه کوي چې په قران او سنت مونږ تاسو دوکش وو قران او سنت اختیار کو دا دوکه کېده خبره ده کنه ابو ایوب جابر او انس رضی الله تعالی عنهم دا صحابه دین روایت دی چې کله قران کې دا آیت نازل شو فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين په دې جمعات کې دا څه خلق دی طهارت سره ډېر مینه ده پاکي سره ډېر مینه ده او الله د پاکانو سره مینه کوي چې کم سړی طهارت سره مینه کوي طهارت په دوه قسمه دي یو طهارت ظاهری دي یو طهارت باطینی دي طهارت ظاهر جامع پاکي بدن پاک دا ګنده ګور الله نه هوږي په دین کې صفایشته ګوره ها الطهور شطر الایمان دا نه ته ټول مرسخه پسخه ګرځاو د خیر مولید ځان جوړ کړی نه طهارت کوا پاکي حاصله وا چې دا آیت نازل شو نبی علیہ السلام صحابه را جمع کړ صحابه ته وی انصار وتا چې اے قبا والو تاسو خو الله پاک ډیر ستاینه کړی دا تاسو الله صفت کړی دی چې دې ډیر پاکي کی تاسو دا پاکي څنګه کوي لکه پیغمبر نه خبر نبی علیہ السلام دا صحابه را جمع کړ ورته وی یا معشر الانصار اے دا انصار ټولګیا یقینا الله تاسو صفت کړی دی په بار د طهارت کې پما طهورکم تاسو دا پاکوالی څه شي دی صحابه کرام ته یو خو جیم ار مستا او دس کو د جنابت نه فورا غسل کو ونستنجی بالماء مونږ په وبو سره استنجا کو که په لوټه کانی سره استنجا کو و سره په وبو استنجا کو پیغمبر وی خا په هو ذاک علیکم هم دا کار دی لکه طهارت چې فورا سره غسل کوي او دارنګي مستا او دس کوي او په وبو سره استنجا کوي خو نبی علیہ السلام صحابه ته په ما طهورکم تاسو پاکوالی څه دی پیغمبر ته دا پتا نوا بل روایت کې راځي رفاعه بن رافع یو صحابي دی دیوی یو پیرما نبی علیہ السلام پسې موس کولو چې کله نبی علیہ السلام د رکوع نه سر اوچت ک او سمع الله لمن حمده ویل نو شاته یو سړی وی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه دی وی اصل پاس پکې نه غوند دي کنه موږ په دا ربنا ولک الحمد اوت کړی دا صحابي نبی علیہ السلام په شاته د الفاظ پتیزه وی دون پتیزه وی چې پیغمبر اوریدي شو مخکې نبی السلام په مصلی کې صحابي شاته داسی ویل ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه څنګه ویل چې نبی علیہ السلام منځو کو پیغمبر ته پته نه د الفاظ بچا ویلی من المتکلم انفا الکه دا اوس د الفاظ چا ویلیو
دغه سړي وی چې دا ما ویلو. نبی علیہ السلام ما سره پاسه 13 فرشتي ولیدي، هر یو مخکې کېده یوې دا زه لیکم په اجرونو کې، بلې وې دا زه لیکم، بلې وې دا زه خو د ناشنا کلمات ویل ښه. خو نبی علیہ السلام ته دا پته نه وه، مونږ د تسبیحاتو فضایل نه بیانو، غزان ته باب دی. مونږ دا روایات را جمع کړي چې پیغمبر علیہ السلام غیبدان نه دی. نبی علیہ السلام تپوس کوي من المتکلم آنفا، او دا روایتونه 2 کاله کې را جمع شوي، 2 کاله کې 2.5 کاله کې من المتکلم آنفا، او دعا کوي چې دا الله پاک ان شاء الله کتابي شکل کې مشایع کی. من المتکلم آنفا، لکه دا اوس دا خبرې چاو کې پیغمبر اسلام ته دا پته نه وه. دا نه بل روایت کې راځي معاویه بن حکم سلمی نه روایت دی وایي چې کله د نبی علیہ السلام خواته زرالم او ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسلام سه امور راو خودل، نو مالې پکې دام راو خودل چې اذا عطست فحمد الله، چې کله ته اترونجیو کې کنه اتروشیو کې الحمدلله وایا، چې کله یو تن د پرنجیو کې نو غره د الله حمد وای، او چې څوک الحمدلله وي ته يرحمک الله وایا. د نبی علیہ السلام سره بیا ولاړو ما په مانځ کې، دې کې یو تن په مانځ کې انترونجیو کو نو الحمدلله وي، نو ما ولا مانځ کې يرحمک الله وي په مانځ کې، هغه پتی زمي وته وي. نو مانځ کې راته خلکو داسې بک بک کته چې کدا په مانځ کې چا کارو ګټه مانځ کې خو داسې نه پکار. نو بس ما وته دې کمال اولې تاسو بک بک ګوره پسترګو کې راته ګوره وتا دا تسبیح وی کنه چې کله موږ پورا شو پیغمبر من المتکلم، لکه دا خبره چا کړې و چې سبحان الله والحمد الحمدلله يرحمک الله ویجی دا دې باندې چې کړې و. نبی رسول الله زرا غختم، پیغمبر ته پته نه و چې دا چا، پیغمبر سلام زرا غختم، نو پیغمبر پوهه کوي وته ویو انما الصلاه لقراءه القران وذكر الله، دا مسجدی دا تلاوت د قرآن او د ذکر د پاره دی ښه. نو بیا پکې داسې مکوه. دا صحابي وایي فما رأیت معلما قط ارفق من رسول الله، ما د نبی علیہ السلام نه نرمي کوونکي معلم بل نه ولیدلی. دا د ښکلې په اسانه پوهې کمه دا چې نن داسې یو لوی کس خو باندې چې څه کوي، یو ماشوم داسې جومات کې معمولي نواریو کې که نه، نو موږ مشران هم ولې تعلیم ورکوو که نه، موږ پې زر راکیدو او پوچه خوله او کنزل او څه او څه. نبي اسلام ما ته وویله کہ انما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله جل وعز فإذا كنت فيها فليكن ذلك شانك. صحابی فما رأيت معلما قط ارفق من رسول الله. خو بهر حال پیغمبر علیہ السلام دلته من المتکلم دا يرحمك الله چا مانځ کی ویله. دارنګي بل روایت کې راځي عبد الله ابن عتبہ دی ویه وګد روایت دی د بخاری شریف او د مسلم شریف دی وی ز عائشہ او اخوات عالم ما وته ماته د نبی علیہ السلام د مرض حالات بیان کا. ای سیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بیمار شوی و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مانځ ټیم راغی، نو نبی علیہ السلام صحابو نه تپوس کی اسول الناس آیا خلق مسکړه دی، پته وته نشته په حالت د بیماری کې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسول الناس مونږ وینه اے دا الله رسوله هم ينتظرونک استا انتظار کوي. بیا نبی علیہ السلام ته د وبولوخ کې خو دی شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغی کې لازغو پکاو او ځان باندې به راخکو. نبی علیہ السلام چې بیا کله لګای فاقه شو، طبیعت به برابر شو، بیا وی اسول الناس خلق مسکړه دی. وګد روایت دی پدې کې امدادي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته نه و، زکه تاسو کې اسول الناس مونږ د الله رسول استا انتظار کوي. او د ماسختن منځو نبی علیہ السلام دراوتونو، نبی علیہ السلام ابوبکر ته سوال جوابو کې چې خلکو ته منځو کې اسړې راغې ابوبکر ته وایو چې نبی علیہ السلام حکم کړي ته خلکو ته منځو کا. ابوبکر خډیر نرم زړه انسانو، هغه عمر ته منځو کا. عمر وینا انت حق بذلک ته منځو کا زنه کوم ښا عمر ته منځو کا. بیا ابوبکر دغه ورځ کې منځو کا. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لک خشه بیا دوه کسانو په جمعات ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوسته او سورې منځونه وک.
ابو بکر رضی الله عنه خلکو ته منځونه کوله. بهرحال اوږد روایت دی، خو دغه چې نبی علیہ السلام تپوس کې اسول الناس یا خلکو موس کړي، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته پته نه وه چې خلکو موس کړي او که خلکو مونځ نه دی کړي. بل یو روایت بیا بس کوو ان شاء الله. ام عماره بنت کعب دا یو زنانه ده، نبی علیہ السلام دی کر راغی فدعت له بطعام، هغې نبی علیہ السلام ته خوراک راوتو کېښودو. نبی علیہ السلام تاسو هم خورئ که نه؟ هغې ورته د الله رسوله انی صائمه، زه خو صائمه یم، زما خو روژه ده. پیغمبر علیہ السلام ته که پته وي چې دا روجې کې ده، بیا به ورته نه وي پیغمبر ته دا پته نه وه، ورته وایي انی صائمه. نبی اسلام ته وایي چې کله روجهدار په خوا کې خوراک کېږي که نه، نو صلت علیه الملائکه، حتی د خلکو د خوراک کولو پورې ملائک دې له بخښنه غواړي ښه. خو نبی علیہ السلام له دا پته نه وه چې دا په روجه کې ده. دارنګې بل روایت کې راځي د پیغمبر خبرې خوندناکې خبرې دي، ځکه سالک وایي اهل الحدیث هم آل النبی، حدیث والا دا د پیغمبر آل دی، د حدیث ویون کی د حدیث اوریدون کی ان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبو. دی خلکو خو پیغمبر مجلس کې ناسته نه ده کړې، خو دا اوس چې مونږ بیانو دغه پیغمبر خبرې بیانو که نه، د پیغمبر علیہ السلام د خبرو مجلس کې ناسته کړې ده. ابو هریره صاحب وایي نبی علیہ السلام یو پیره آواز وکړو من اصبح منکم اليوم صائما، هلکه په تاسو کې نن روجهدار څوک دی؟ ټول ملګري خاموش دي. ابو بکر وایي زما روجه ده. پیغمبر ته پته نشته مرګرو کې د چا روجه ده، دا خو د نن زمانې کوډګرو ته د کوډو منترو پته لګي ښه. بیا نبی علیہ السلام وی فمن تبع منکم اليوم جنازه، هلکه په تاسو کې نن د جنازې مونځ چا کړی دی؟ ابو بکر وی چې ما کړی دی. بیا نبی علیہ السلام فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، په تاسو کې مسکین ته نن چا ډوډۍ ورکړې ده؟ ابو بکر وی چې دا ما ورکړې ده. بیا پیغمبر وی فمن عاد منکم اليوم مریضا، هلکه په تاسو کې د مریض پوښتنه چا کړې ده؟ ابو بکر وی چې ما کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله اکبر مجتمعنا فی امر الا، چې دا صفات پچا کی دا جنتی دی ښه، چې دا صفات پچا کی هغه جنتی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته نه وه. یو پیرا عائشہ بی بی فرمایي ملګرو بیزا لالکه، نبی علیہ السلام تپوس کوي څه پکې باقي پاتې دي که نه، ټوله وخوړې شوه تقسیم شوه، پته ورته نه وه. نو عایشه بی بی ورته وایي ما بقیه الا کتفها، دا کتف دا اوږې پاتې دي او نوره خو چې کوم دی نو ټوله تقسیم شوې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي نه بقیه کلها غیر کتفها، د دې نه علاوه دا نوره ټوله باقي ده. بهرحال نبی علیہ السلام تپوس کوي ما بقیه، دې کې څه باقي پاتې دي او که نه. بل روایت کې راځي د عثمان رضی الله عنه آزاد کرده غلام دی، هغه ام سلمہ ته د غوښې سیسه دا راوړلې شوه تحفه کې. نو نبی علیہ السلام چونکې غوښه ډېره زیاته خوښه وه، نو ام سلمہ رضی الله عنها خپلې وینځې ته وی چې دا غوښه په کور کې کېده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ترنه وخوري. نو هغه وینځه ولګېده غوښه یې په کور کې په یو دریچه کې کېښوده. یو سوالګرې راغی په دروازه ودرېده، اواز یې وکړه چې سرا کې کور والوی الله تعالی برکت واچي. سائل واپس لړو. چې کله نبی علیہ السلام راغی نو ام سلمہ نه تپوس کوي ام سلمہ کور کې سشتا او کنه؟ کور کې غوښه وا پته پیغمبر ته نشته. ام سلمہ کور کې سشتا او کنه؟ هغه ورته وی د الله رسوله او لغون ته غوښه می خودلې ده ستاسو د پاره، وینځ ته وی هغه راوړه. چل تلړ غوښه پکې نه و، تاخ کې غوښه نه و. ډېره حیرانه شو چې ته غوښه نشته، سپین کاڼي پراتو. نبی علیہ السلام یې څوک سایل خو نه و راغلی تپوس کوونکي، وی راغلی سم ورکړي نه، بس دا خو دغه وجه وه که نه ښه. بال دا کې خو بیا د بخل او د شومتیا او د صدقې ورکولو د فقیر دغه شانتې د شړلو هغه مسایل هم پکې شته. خو نبی علیہ السلام تپوس کې روایت مونږ دې دپاره وویلو. نبی علیہ السلام مسلمت وي کور کې د خوراک سشته او که نه، پته ورته نه وه چې سشته او که څه نشته. بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله طعام راوړلی شو، پیغمبر دی، پیغمبر بیا هم تپوس کوي احدیة ام صدقه، دا گفت دی تحفه ده که صدقه ده؟ که کله به وی صدقه ده صحابو ته به اخره په خپل بیت نه نخوړه، او که کله به گفت او تحفه به وه نو بیا به هغه قبوله کا.
خو تپوس به کو دا پته به ورته نه وه اهدیة ام صدقة. انس صاحب وایي نبی علیہ السلام یو پیره په لاره باندې تیر شه، یو کجوره لار کې پرته وه. نبی علیہ السلام وی که دا یره نه وي که نه چې دا د صدقې ده ما به خوړلې وه. پته راته دا د صدقې خو چې ته نه ځکه چې لږه ورته ډېره زیاته لګېدلې وه. نو نبی علیہ السلام فرمایل لولا انی اخاف ان تکون من صدقه لاکلتها، دا ما خوړلې وه خو یریږم چې ته د صدقې نه ښه. دا پته ورته نه وه، غیب دان نه و. نبی علیہ الصلاۃ والسلام هغه ته د غیب و علم نه و. دارنګې بل یو روایت وایو نو بیا بس دی. ابو هریره رضی الله عنه هغه وایي الله الذي لا اله الا هو انی ان كنت لاعتمد بكبدي على الارض من الجوع. ابو هريره سے وایي په الله مې دې قسمي هغه ذات چې دغه نه سوا بل معبود نشته، د لوګي د لاسه او ما د خپله ګیډه چې کوم ده که نه داسې راغونډوله ځمکې پورې مې ټچ کوله د لوګي د لاسه، کله به مې خېټې پورې کاڼي تړل د لوګي د لاسه. یو ورځ په لار کې کېناستمه، مې چې صحابه راوځي نو صحابو نه بس طریقې سره که چا کره څه خوراس کا کي نو راته به راکي. ابو بکر تیر شو، ما ابو بکر ته ابو بکر دا آیات څنګه دی؟ هغه دا آیات داسې دی. پوه شوې بخاري راوځي پوه شوم په مخه ښه وي زما آیات کې مطلب نه وي مې چې ابو بکر براله ستو کي ښه چې ابو بکر ابو هريره چې اوبه کې که نه په دې کې عمر راغی، عمر ته مې دا آیات څنګه دی هغه هم راته وښودلو. نبی علیہ السلام راغی، ما ورته الله رسوله دا آیات څنګه دی؟ آیت ابو هريره آیات پرېږده ماله پته ده چې لوږه درته لګېدلې ده ښه راځه الحق بنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې رالمه، الله اکبر کبیره. نبی علیہ السلام داخل شو، ما اجازت وغوښتو چې اجازت دې زم داخل شوم. نبی علیہ السلام کور کې تپوس کې بیبیانو ته وایي کور کې څه شته؟ پته ورته نشته، غیبدان نه دی. وایي او جي یو پیالې ده د پیو، فوجد لبنا فی قدح. پیغمبر وایي من این هذا اللبن، دا پته مو دا پی د چرته نه دی، تپوس کی کور کې د خوراک معلومات کوا. من این هذا اللبن، دا پی د چرته نه دی چې تا صدقه نی. نبی علیہ السلام ته ویلی شو دا هدیه ده، هدیه پلانکی یا پلانکی راوړله. بیا پیغمبر یا باهر مې لبیک یا رسول الله منډه کړه 120 سټوډنټانو طلباو ته وی چراشه. ابو هريره مې چې یا الله خیر یو پیاله پی دی او ابو هريره خودونه مدلوګه تیرا کا او پیغمبري سو پی والا تاواز کا وګت حدیث نور نه وایو. نبی علیہ السلام راغی کور کې وی سشتا او کنا، سشتا او کنا. بیا دویم نمبر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی من این هذا اللبن، دا پی د چرته نه دی، پته ورته نشته، ژوندی پیغمبر دی خو د غیب علم ورته نشته، نو ځکه تپوس کوي. بیا سپی والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پای کې دغه کرامت هغه ذکر شوی دی. او دارنګي داسې ګڼ واقعات چې حدیث ګوره او حدیث اړه نو داسې روایات پکشتا. یو روایت کې راځي ابن عباس وایي نبی علیہ السلام یو پیرا په قبر تیر شو د شپې د پن شو. نبی علیہ السلام تپوس کی متا دفن هذا، لکه دا کل دا سړی مړ شوی دا خښ شوی دی. وی دا خو بیګا وی تاسو نه خبرو لما وی چې شپې تیاره وه او مونږ دې خښ که نو مونږ ته د شپې روي خول مناسب نه ګڼلې. نو بیا نبی علیہ السلام د دې دپاره هلته کې دعا وکړه. نبی علیہ السلام ته دا پته نه وه. دا تقریبا څلوېښتو نه سوا روایات دا بیان شو. په دې کې دې طرف ته اشاره وه چې کامل علم والا ذات غیبدان عالم الغیب دا صرف او صرف یو د الله ذات دی. ځکه آیت الکرسی کې وایي یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، الله پوهیږي په هغه څه چې د دې خلکو نه مخکې دي او په هغه څه چې د خلکو نه رستو دي. الله رب العزت دونه کامل علم والا ذات دی. د الله رب العزت د علم عمره علم د بل چا نشته، د الله د علم عمره علم د بل چا نشته. نو دا کامل علم د الله صفت دی. د الله د خاصو صفتونو نه یو صفت د الله نه غیر ته ورکول دا غټ جرم دی، دا شرک دی. او ان شاء الله آینده جمعه کې ولا یحیطون بشیء من علمه روانه جمعه کې بل سم درس د آیت الکرسی شي کنه. نو کوم خوخي نو روانه جمعه به ختم کو ان شاء الله. خو هم ده کنه بدل لس درس 10 کامله بشي ان شاء الله. لس درس بعد آیت الکرسی شي. او الحمدلله ثم الحمدلله د ما یو استاد محترم دی دغه په آیت الکرسی باندې 15 تقریرونه دي، 15 درس دی ور باندې
هغه د پنجاب ماحول کې کړي دي، هغه د هغه ماحول سره ډېر ښکلي انداز سره دي. نو غم چې سړی ځان ته د اورېدو دپاره را پیدا کړي یا کتاب کې میلاویږي، د هغې هم ډېره زیاته فایده ده. مونږ خو صرف د هغه نقل کولو، خو الحمدلله زه بیا هم څه لس درسونه دې کې د الله توحید بیان شو، د الله صفات پکې بیان شو، او د الله پاکي ویني او د الله ملایکو به ځان سره لیکلي. الله دې د دې ویلو او اورېدو ته قبولیت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. رب رسول ملګری د آرام او د خوب په وخت کې استاد عظیم کتاب ترازی ربا رب ذوالجلال جوړه د خیر ډکی کې ربا مشکلات آسان کې، پریشانې ختم کې ربا د قرآن د برکات ورته نصیب کې ربا. اے رب ذوالجلال څه قسم حاجتونه د غیبی خزانو نه وته پوره کې ربا. اے رب ذوالجلال دې ته په دې راتلو په هر قدم باندې نیکی ورکې ربا، په هر قدم ګناهونه معاف کې ربا، په هر قدم درجات بلند کې ربا. رب د دې علاقې د مشران او کشران د قرآن په درس ډېر مین دي او محبت کوونکي دي، اخلاص کوونکي دي. رب دې ټول مسلمانانو ته د خپل خلوص او د دې د خدمت بهترین بدلې نصیب کې ربا. اے رب ذوالجلال زموږ د درس قرآن دوام نصیب کې ربا، په دې کې موږ د مصیبتونو آفات او بلیاتو نه محفوظ کې ربا. رب موږ د خپل عظیم کتاب نه مکټ کې ربا، صحیح عقیده د قرآن او سنت موږ ته نصیب کې ربا. د قرآن او سنت سره مؤمن نصیب کې تر مرګ رانه د قرآن او د سنت خدمت والے ربا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.